أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مونږ نن پکم نسبت سره راغون شویو د جشن آزادۍ په موقع باندې 14 اگست نو د دې مناسبت سره به ان شاء الله سمرګری به خبریم کوي او پروګرام به مخکې جاری کوو تلاوت کلام پاک او مختصر غوندې آیاتونه وایو هغې نه پس به ان شاء الله نور پروګرام جاری ساتو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العظيم دا 1947 14 اگست 1947 کې زمونږ پاکستان آزاد شوی و د دې نه مخکې چې زمونږ د ملک زمونږ د هندوستان چې کم تاریخ دی هغه ټولو ملګرو ته معلوم دی په 1857 کې انګریزانو په مکمل هندوستان باندې قبضه واچوله او هغې نه پس بیا زمونږ مشرانو جدوجهد شروع کو په دې مشرانو کې زمونږ موجوده هندوستان چې کوم انډیا ورته مونږ وایو د هغې مشران مو زمونږ مو مشترکه یو سیاسي سرګرمیان سټارټ شوې کله چې قائد اعظم محمد علي جناح صاحب ته پته ولګېده چې هندو چې کوم خلک دي نو دوی مسلمانانو سره مخلص نه دي نو دوی ځان له یو بل مسلم لیگ په نوم باندې یو پارټي جوړه کړه او د هغې د جنډې لاندې جدوجهد شروع کو د دې نه مونږ ته یو دغه سبق یا دغه ملاویږي سبق چې د مشرانو د سرپرستۍ نه او د یو صحیح پلیټ فارم نه بغیر د یو ټارګټ را حصول دا ممکن نه وي نو هغې د دې نه مونږ ته دغه یو سبق راکړو چې تاسو به ځان له اول یو پلیټ فارم جوړوئ نو هغې نه پس به بیا تاسو خپل مقصد حصول دا به پاسبل جوړوئ نو هغې نه پس ته د پاکستان په جوړېدو کې دو قومي نظریه ورسره مختلف قسمه نارې جوړې شوې وې خو ټولو نه ښکلې او ټولو نه غټه ناره پاکستان کې مطلب کیا لا اله الا الله دا ټولو نه غټه ناره وه او ورپسې چې کله د قائد اعظم محمد علي جناح صاحب په سرپرستۍ کې زمونږ یوت را یوځای شو نو دا یو غټ ناممکنه کار چې و نو هغه ممکن جوړ شو نن چې مونږ څنګه راغونډ شوي یو مونږه شکریا ادا کوو د وقار د دې ټول جیم چې څومره ملګري دي د دې شاګردان دي د دې چې څومره سپانسرز دي د دې سره د خپله فیملی ده د دې ټولو شکریا ادا کوو چې یو دومره ښکلی پروګرام یې را جوړ کړو ولې چې همدغه یوت همدغه چې کوم زمونږ نوجوانان دي نو د دې په جدوجهد باندې د ملک جوړ شوی دی او انشاءالله مخکې به دا چې ترقي به هم کوي نو همدغه نوجوانان به مخکې راځي او پاکستان به انشاءالله مخکې به وځو هغې دپاره به مونږ مختلف پلیټ فارم به هم استعمالو سیاسي مشران به هم د هغې لپاره خپل ځان له مقرره او د هغې په زور د هغې په دغه باندې به مونږ انشاءالله خپل جدوجهد جاري ساتو مقصد مې د خبرې دغه و چې څنګه مونږ نن را یوځای شوي یو دا نوجوانان تاسو ټول را یوځای شوي یئ د وقار د غفور صاحب په سرپرستۍ کې او دومره ښکلی پروګرام یې کړی دی او دغه شان به مونږ انشاءالله خپل حصې جدوجهد به جاري ساتو څه ناڅه خپله حصه به اچو د پاکستان په ترقۍ کې ولې چې د غلامۍ ژوند هغه خلکو ته پته ده چې کم خلک آزاد نه دي افغانستان مونږ سره لنډ مثال دی څومره وخت وشو په هغې کې خانه جنګي شروع ده مخکې روس و بیا امریکا راغو بیا مختلف نن نه پورې د هغې حالت زار باندې ټول امت مسلمه صرف افسوس کوي ګینې نور هغې دپاره څه جدوجهد نه کوي نو الحمدلله مونږ خو مسلمانان د پاکستان چې کوم یو آزاد یو خودمختار یو ایټمي طاقت یو وسایل بلا شی دي مسایل هم ډیر دي خو د مسایلو پسې به نوځو چې یاره دې پاکستان مونږ له څه کړي دي مونږ به دا یو پازیټیو میسیج ورکوو چې مونږ پاکستان دپاره څه کړي دي پاکستان چې هر رنګه دی زمونږ دل او جان دی مونږ دپاره د هر څه نه زیات دی
او زمونږ تن من دن هر وخت د پاکستان باندې قربان دی. مونږ به په دې نظریه باندې چلیږو، مونږ به د اغیارو په ایجنډا باندې نه ځو چې دا کم خلک وایي چې ولې پاکستان مونږ له سره کړي دی او دا چل دی واغه چل دی. نو پاکستان مونږ له هر سره کړي دی، دا چې مونږ د ازادۍ ساه اخلو، خپل عبادت ښه ښکلي کوو، ښه په ازادانه طور باندې کوو. زمونږ بچي پکې سکیور دي، خپل سکولونو ته ځي، خپل تعلیمونو ته ځي. زمونږ تور سرې هغې خپل عبادت کولی شي، هغې خپل چې کوم هغه د دیني مدارسو ته تللی شي، د کالجونو سکولونو ته تللی شي. د دې نه غټه ازادي اړو بله شته دی نه. نو مونږ به د دې ازادۍ قدر کوو او مونږ به د دې ازادۍ قدر به هم کوو او د دې دپاره به مونږ جدوجهد هم کوو چې پاکستان دپاره خپل د حصې کردار ادا کړو. داسې ښه حکمرانان، داسې ښه مشران ځان دپاره منتخب کړو چې د هغوی په سرپرستۍ کې مونږ د پاکستان مخکې بوځو. نو ډیره مهرباني مونږه شکریا ادا کوو بیا هم د وقار د جیم او د دې ټولو ملګرو چې کوم دي سره دا دومره ګروپ را یو ځای دی. ډېر خوشحاله شو. ما ته یې پرون میسیج وکړو چې یاره تاسو به حاضري کوئ. نو ما یې بس دا خو به یو عام وړوکی غوندې پروګرام وي، خو چې دلته راغلو نو ډېر خوشحاله شو. ماشاءالله ستاسو دا جذبه د کتو ده، ستاسو جذبې ته مونږ سلام کوو او دغسې د پازیټیو سرګرمیانو امید لرو چې مستقبل کې به هم دا جاري او ساري وي او د دې ټولو ملګرو نه هم دغه امید لرو چې څنګه دغلته پازیټیو طریقې سره مونږ را یوځای شوي یو او تاسو چې څنګه دغه ځای کې د صحتمندانه سرګرمیانې کوئ، ورزش کوئ او دغه کوي، دغسې صحتمندانه سرګرمیانې چې کوم ځای کې هم د پاکستان دپاره، زمونږ خپل ملک دپاره چې کوم ځای کې مونږ ته موقع میلاویږي هغې کې به مونږ انشاءالله شرکت کوو او پاکستان د غورځولو، د پاکستان د سپکولو خلکو مخنیوی به کوو. هر رنګه چې خپل وس مطابق، ضروري نه ده چې یو سړی د نن ټوپک راوالي او ټینک دی روان کړي او بس مونږ د هر څه نه، مونږ به تعلیم عام کوو، مونږ به دین عام کوو، مونږ به د دین او د تعلیم په زور باندې به مونږ خپل مشران منتخب کوو. داسې مشران به منتخب کوو چې هغه په دین او دنیا دواړو باندې برابر وي، پوهی وي، په حکمرانۍ باندې هم پوهی وي او د دین په پھیلاولو باندې هم پوهی وي. نو دغسې حکمرانانو سره به مونږ دغسې مشرانو د جنډې لاندې به یو ځای کیږو او د پاکستان په ترقۍ کې به انشاءالله خپل کردار ادا کوو. یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډېره مهرباني چې مونږ له وخت راکړو او دا دومره ښکلی پروګرام مو ارینج کړو او زه به ستاسو د جذبې ته سلام کوم. په آخره کې به ما سره تاسو دا یو ناره په جمع باندې ولګوئ: نعره تکبیر، نعره رسالت، पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ډیره مهرباني ستاسو، ډیره شکریا ستاسو، ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران مینوالو، زم ستاسو ورور ستاسو قربان که زمان امن ټي وي سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، څنګه چې زمونږ نن مخکې پروګرامونه تاسو کته، څنګه مخکې خبرې وشوې 14 اگست حواله سره مخکې موږ سکولونو کې پروګرامونه ریکارډ کړي. نن دا ورځ داسې وه چې ډېره مصروف وه، خو چونکې د وقار وایي داسې د هلې ځلې دي چې دې نه موږ څه چې یو انسان هم ترې انکار ونه کولی چې دا یو جذبه د خپل وطن سره او خصوصي پاکستان سره چې د خپل د مینې اظهار د کولو دپاره هغوی کیک راوړو، بیا یې کټ کړو. په دې کې ما سره زما یو خوږ ملګری، زما مشر کاري حامد صاحب ناست دی. خبرې اترې به کوو چې ټایم به زه نه خرابوم په خپلو خبرو باندې، شارټ خبرې به ورسره کوم چې کاري صاحب زه خو لومبی ستاسو دا اقدام اپریشیټ کوم چې تاسو مونږ راغلو، تاسو زموږ نه مخکې را رسېدلي وئ او تاسو مصروف وئ. په دې کې بخښنه غواړم، تاسو مو ډسټرب هم کوي. خو بیا دا نن چې کوم حالات دی، کوم ماحول جوړ شوی دی، دا نن چې موږ په دې کلب کې دا سالګرام ګورو لګیو، ګورو تاسو کیک هم کټ کو، دونه ملګري راغونډ شوي دي، خصوصا به خبره کوم د یوت نوجوانانو. نو خپل خیالات را سره شریک کړئ چې تاسو څه محسوسوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لیکه زمان صاحب ډیره مهرباني، تاسو موږ له موقع راکړه او څنګه چې تاسو خبر وکړه چې یاره تاسو راغئ، پروګرام موږ سټارټ شوی او تاسو پکې شرکت وکړو. دغه رنګ زه ستاسو شکریا ادا کوم چې لکه تاسو دومره وخت وویستو. نن حالانکې ډیره بیزي ورځ وه، موږ ته پته ده او د هغه دومره بیزي ورځ کې تاسو د پروګرام له وخت وویستو. د یوت په نسبت باندې به زه دغه خبره وکړم چې ما خو مختیم په خپل سپیچ کې وویل چې لکه پاکستان جوړېدو پورې تر څو چې یوت نور رامخکې شوی، نو دا کم چې خواب زمونږ علامه محمد اقبال صاحب کتلی و، شرمنده تعبیر شوی نو اوس هم چې تر څو زمونږ یوت نه رامخکې شوی، نو زمونږ د پاکستان د ترقۍ هغه خواب چې دی نو هغه شرمنده تعبیر لږ ګران دی.
نو ان شاء الله العزیز زمونږ د یوت پر مخ کیږي خپل اکټیویټیز به شروع کوي لکه څنګه چې نن دغه ځای کې د وکار د خپل پروګرام جوړ کړو نو دغه سي چې خپل د ایسي کوشش وکړو ان شاء الله او د پاکستان په ترقۍ کې به ان شاء الله یو اهم کردار ادا کوو. کاری سه ډېر ټایم دلته خرابم بس یو اخري تاسو کوم نه نن سبا دا ملکی حالات هم ډېر زیات ګډ وډي بعضې پکې دا نیګیټیو پروپاګانډې دي که نه چې ډېر خلک وایي چې 14 اګست نه مناوو 14 اګست مناوو نو هغه خلکو ته څه میسج ورکوي چا پکې پښتونستان جوړ کړی دی او چا پکې مختلف خپل یو ذهن دی که نه سړی خپل یو سوچ لري نو هغه خلکو ته لکه میسج ورکوي چې آیا 14 اګست مناول پکار دي که نه دي پکار او بیا ولې نه دي مناول پکار او بیا ولې مناول پکار ګورئ جی دا خبرې کول ډېر آسان کار دی عمل کول ډیر ګران کار دی زمونږ مشرانو چې د عمل حاصل کړي دي د ډیر په ګران حاصل کړي دي په دې کې زمونږ مشرانو ډیر غټي قربانیانې ورکړي دي د جانی مالی هر رنګ اوس یو سړی را پاسي هغه وایي چې زه نه مناوم او زه پښتونستان جوړوم او زه فلان کې کوم الحمدلله زمونږ پاکستان جوړ دی جوړ به وي او جوړ به ان شاء الله تا قیامت نو موږ ته د بل ملک د بل ساړو ضرورت نشته دی که یو سړی وایي چې یاره حالات خراب دي پاکستان موږ سره کړی دی نو موږ پاکستان لا سوار کړی دی موږ خو هم د خپل حصے کوشش کوو کنه جی نو په دې خبرو باندې په دې افواهانو باندې غوږ نه ګرو خپل د حصے کوشش به جاری ساتو او د پاکستان چې کوم اهم زموږ د اهم ذمہواری ده کوشش کول د پاکستان په ترقۍ کې موږ خپل کوشش جاری ساتو د دې خلکو په پسې بنوزو چې د دې خلکو به څوک بسوي نو هغه خبرې به موږ شاته پرېږدو او یو معقوله ده چې کاروان چلتے رهنګے نو کاروان نو ان شاء الله هم دغه جاری وي او دا خبرې به خلک کوي څوک بسوي او موږ به دې خبرو باندې غوږ نه ګرو موږ به خپل کردار ادا کوو موږ به کوشش جاری ساتو ان شاء الله ډېره مننه ایستاسو قدرمنو څنګه چې موږ خبرو چې وقار وایي اکثر تاسو کتلی دي چې ما دا تقریبا چې دویم د قدریم پروګرام د چې دوی سره ریکارډ کوم په همدغه ځای کې هم په دغه خاوره باندې خو نن دا یو پروګرام اکثر کتلی دي چې د باډي بلډینګ مقابلې کېږي خو نن دا پروګرام موضوع بدله ده 14 اګست څنګه چې خبرو وکړه چې د 14 اګست جشن ازادي مناويږي او بیا دوی پکې کیک کټ کو نو دوی سره خپل خبره اترې موږ کوو خپل رائے برا کوي د خیرات پر سره شریکین او وقار به زه خو تاسو دا کوم چې قدم د چت کو ما کاری سره خبرو کا چې دا اقدام خو زه اپریشیټ کوم چې ولې په داسې کم عمر کې دا دونه نوجوانانو راغونډول دا خو ډېر ګران کار دی نو سمې سوسوي په دغه کې مفسدي مننه تاسو مننه لکه زمان بای خوشاله اوسئ آباد اوسئ دا تقریبا تاسو دریم پروګرام له موږ سره او دام تاسو خپل خور سره خپل علاقې سره مینه ده چې دومره موږ راځي موږ وخت راکوي او بس مقصد او میشن یو دی چې اکبرپورا او د خپل ځوانان یو پوزټیو طرف ته بوزو او د پاکستان لپاره د کاری صاحب خبره چې خلک و چې پاکستان موږ سره کړی دي موږ چې موږ پاکستان له سور کو دا اسم نه دی خو د خپل غیسي چې څو کول شو پکې کوو کاری صاحب سره ما دا خبره مو کنه چې نن سبا دا یو افا په لوشه چې پښتونستان جوړو چې په شرپسند خلک څه کنه هغه نیګیټیو پروپاګاندا نو تاسو څه سوچ لرئ نو زه به وایم کنه چې پښتونستان نه بدایو پاکستان ډیر دی خو بس د خو لیډر او د خو سوچ پکار دی کنه او پاکستان نه بس یو پاکستان ډیر دی خو ایماندار لیډر او خو خلک کې پرشو کول پکار دي خو خلک مخ کرا وصل پکار دي لوک سوچ کول پکار دي بس دغه صحیح ده په اخره کې تاسو ټیم هم نه خرابوم دا پروګرام ډېر را شارټ کوو کنه دا راته وي چې په اخري کې د تاسو د باډي بلډینګ چې کوم تاسو دلته کې راځي ورزش کوي ایکسرسایز کوي یا چې څومره تاسو جان پہچان ولا تعلق ولا مرګري دي دا ټیم ټول تاسو ګوري نو هغه ته د جشن ازادۍ په حواله سره یو خپل غونډه میسج ورکړي نو جشن ازادۍ په حواله سره ټول پاکستان ته ټول پښتنو ته او ټول اسلام ته جشن ازادۍ مبارک وایم او پاکستان بس د پاکستان خیال ساتي او د ازادۍ خیال ساتي د دې قدر وکي او بس مننه خوشاله اوسئ ډېره مننه ایستاسو ستاسو دا جذبه مو کته ډیر خوشاله د کومونو چې کوم مستقبل دی هغه د نوجوانانو په لاس کې دی او دغه سي نوجوانان چې کوم خپل ملک سره مینه کوي
یقینا چې د داد مستحق دي د شاباشي مستحق دي تاسو ټولو ته مونږ داد درکو شاباشي درکو الله مو نور هم په دې عمرونو کې پر کارونو کې برکتونه واچوه تاسو جذبې ته سلام کو ماشاءالله ډیر ښکلی پروګرام ستاسو وشو او په دې پروګرام باندې تاسو ټولو ته مونږ ډاډګیرنه درکو او ډیر مزیدار ستاسو د جذبې ته ستاسو د دغه چې مونږ کتو